اسلام چې څرنګه په علم باندې زور راوړی دی او ما غرنګې دا علم عام کړی هم دی، خلکو ته رسول هم دی، د دې دپاره لارې هم کولو کړي دي دین اسلام. د نبی علیه السلام د دور نه راواخله نو په هر یو دور کې په الله تعالی په مسلمانانو کې داسې خلک پیدا کړي دي چې هغوی دا علم نورو خلکو ته رسولی دي، هغوی د دین د علم د دې خدمت کړی دي. چې تاریخ وګورئ، د تاریخ کتابونه وګورئ، د هغه کتابونو نه دا خبره ثابتېږي چې دین اسلام څرنګې په علم باندې زور راوړی دی، دغه رنګې د علم قدر هم کړی دی، دغه رنګې علم عام کړی هم دی، خلکو ته رسولی هم دی. د ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د هر یو څیز یو ستن وي او د دین اسلام ستن علم دی. یعنی چې ستن قایم وي نو آبادي قایم وي، د هر یو څیز چې ستن موجود وي نو هغه آبادي هم موجود وي. دارنګه چې یو انسان سره صحیح علم موجود وي، دی به په دین اسلام باندې کلک او مضبوط ولاړي. هر کله چې دی په ګمراهۍ کې لاړ او د سره صحیح علم موجود نی، اگر چې ظاهرا دی ځان په دې داسې ښکاره کوي چې زه په دین اسلام کې، خو چې کوم مکمل طور باندې او په بھرپور طریقې سره په اسلام کې دننه کېدلی نو په هغه طریقې سره به دی دننه شوی نی. دارنګه بل ځای کې حدیث مبارک دی، جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې علم د مؤمن یو رک شوی مال دی، نو چې کوم ځای کې هم دی د علم مونی نو دی روچتۍ دا د خپل مال دی. یعنی کوم ځای کې هم تا ته موقع ملاویږي نو تاله پکار دی چې ته د علم حصول کې ته خپل کوشش کې او هر ځای کې ته علم حاصلې. د دې د وجې نه د اسلام علم حاصلول، د دین علم حاصلول، د الله تعالی ذات پیژندل، د نبی علیه السلام تعلیمات پیژندل، دا په هر یو انسان باندې ضروری دي که چېرته دی غواړي چې زه په دې دنیا کې هم کامیاب شم او زه په آخرت کې هم کامیاب